اکثر خلک په دې باندې پریشان او سوچ کی او وظیفې پسې ګرځي چې حضرت رزق مو ډېر زیات تنګ دی او مطلب یعنی کاروباري لحاظ سره هم پکې برکت نشته او دغسې هم چې دی نو څه مطلب یعنی برکت مو د برکت کمی محسوسوو نو د برکت دپاره څه وظیفه راله راکړي دې لپاره یو بهترینه وظیفه د حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه وظیفه چې هغه دی چې هغې به سورة القریش چې دی نو 11 پیره به سحر وي او 11 پیره به ماښام وي نو الله تبارک وتعالی به هغې کې ډېر برکت اچوه یو ورځ د حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه چا تپوس وکړو د دومره لویه اداره څنګه چلېږي حضرت نو حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه ورته وفرمایي دا په سورة القریش الله پاک چلوي حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه باندې اهتمام کو زموږ اکابرینو کې د جامع دارالعلوم حقانیه داسې یو اداره ده چې هغه د چا نه پټه نه ده بلکې په ټول دنیا باندې څرګنده ده او اظهر من الشمس ده نو هغې چې کوم اعمال کړي زموږ بزرګان دي استادان دي نو د هغې اعمال اختیارول مونږ تاسو ټول له پکار دي الله دې موږ تاسو د عمل کولو توفیق نصیب کړي